اصل کې ډېر زیات خلک په ما اعتراضات کوي، خصوصا دا خبره خلک ډېره کوي په دې کې تکبر ډېر زیات. پر ما نه خبر نه دي چې دا زه ولې داسې خاموشه یم او داسې خیال. السلام علیکم. اول زه دا خبره کوم چې دی مولانا صاحب بله ورځ زما نمبر یو کس ته ورکړی و، هغه ما پسې رینګ وکړو، یو قسم له دمکي ما ته راکوله. نو زه یوه خبره ته وکړم چې زه ګورې د دمکیانو نه قطعا نه یېرېږم. زه په دارالعلوم حقانیه کې وم او ما ته یو کس کال وکړو، وایي ستا جمال نوم دی، ته په دارالعلوم حقانیه کې په پلانکۍ کمره کې پاتې کېږي، تر پلانکي کس سره ګرځې، په دې ټایم ته په دې ځای کې، په دې ټایم ته په دې ځای کې، مازدیګر کې ته دلته چیس کې، بیا ته هلته ځې، بیا ته دې خوا راځې، ستا غونډ زوګونه ما ته معلوم دي. وایي جمعیت علماء اسلام پرېږدوه، دا ویډیوګانې پرېږدوه، که نه په دقه ځای د نه ډز شوتو. ما ورته ویل مل شپېلۍ داسې تیل ورکه اورې چې د مردکۍ ته داسې نیغ راوځي زر. ما ویل الحمدلله مونږ علماء دیوبند د دې خبرو پروا نه ساتو نو د دې خبرو پروا مروا نه کوو چې مونږ به څوک ولي. یو کس راته وایي پلانکي ځای کې ستا کور دی، ته په پلانکي ځای کې ته چې کلي ته ځې نو ته اول مردان ته راځې، بیا تیمرګري ته ځې، بیا دیر ته ځې، او مونږ به تا ته یو کس کېنو او ډز به درنه اوچت کړو. مال یا بسم الله راځه، مال لګې مې بالکل مال لاس دې آزاد او توره دې تېره، مال وله ډز کوه. مولانا صاحب دا خبره کوي چېره زما باره کې خلک ډېر دا خبرې کوي چېره دا ډېر متکبر سړی دی. نو دا خو دې کې خو هېڅ شک نشته دی، خبره کې خو شک ځکه نشته چې دا خو زما خپله خبره ده. زه د خپل ځاني خبره کومه چې په تا ما سلام وکړو، تا ماله د سلام جواب ولې رانه کو چې زه ستا په خوا تېر شوم، ستا سره د مشر روډ درسو هغه چې کوم پېښور کې یونیورسټۍ کې دی هغه چې تا سره درسو، تا زما د سلام جواب ولې ونه کو؟ ولې زه مسلمان نه وم که نه زه طالب وم؟ ما په دارالعلوم شیرګل کې سبق وایو، دا مې وجه وه، د دې وجې نه تا ماله د سلام جواب رانه کو. ښه هغه خو پرېږده، ما تا باندې سلام وکړو، تا په ما ونه کو، هغه بېله خبره ده. خو زه دا وایم چې تاله دغه مسجد ته څوک درشي طالبان تو سره میلاویږي، تو سره چېرته ناستې، زه خپله درغلی یم، خپله تا کې دومره تکبر دی، ته دومره غټ د تکبر بوجه یې چې زه تا ته ویلی نه شم. دا ما خپله لیدلی دي. بل په جومات ته چې دا خبره دې کس ته کړې وه چې زه نه چینل یې چلوم او نه دا کوم، دا خو خلک ما نه دا ویډیوګانې شیر کوي. ستا چې دومره ښه سړی ته چې د جومات په هغه دروازه چې وتې، په هغه دروازه دوه دروازې وې، مین یوه دا دروازه او یوه خو دروازه او منځ کې یو پیلر و او دې طرف ته تا دې طرف ته هم لګولی و. مفتی مولانا سلمان اظہر کا چینل یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو، مولانا سلمان اظہر یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو، مولانا سلمان اظہر یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو. او په جومات کې دا په جومات کې لاندې باندې دا پوسټر یې لګولی وی چې لکه زما د یوټیوب چینل دا سبسکرایب کړئ. بهرحال خبرې اوږدېږي، هغې کې نه ځم. بله دې په ویډیو کې دا خبره کړې چې ما ته خلک وایي چې ته فاسق او فاجر یې، ته مفتي یې که نه، ته خلکو ته د چیټونو جوابونه ورکوې که نه، ته یوه ورځ په دې باندې خبره وکړه چې د ګیرې حد څه دی، په دې باندې خبره وکړه وی د ګیرې حد څه دی او ګیره کټ کوونکي د دې حکم څه دی، څوک ګیره کټ کوي د ده امامت څنګه دی. لږ خدای باندې تفصیل بیان که که نه، تا چې د ګیرې دا ځای پریس کړی دی مکمل داسې دې پریس کړی دی او دې ځای کې دې ګول راتاو کړی ده، ولې دا د اسلام یوازې د بل چا دپاره راغلی دی؟ دا فتوه چې کوم ده، دا فتوه د فاسق او د فاجر چې راغلی دی دا د نورو خلکو دپاره راغلی که نه؟ مولیان به پکې صرف پیکیج دی، مولیان به پکې مزې کوي او مفتیان به پکې مزې کوي. دا ځان له هیلې بانې مه ګوره، ګیره ته راونیسه، په دغه ویډیو کې راونیسه، ته یو موټي ته ورسوه د خپله ګیره ځه. هغه بهرحال هغه ستا خپل خیرت دی، خپل دغه دی هغې کې مونږ ګوتې نه وو. بل دی یوه ویډیو کړی و چې یو کس دې تپوس کړی چې زه اوټ چاله ورکړم، نو ده ورته ویلي و چې ما نه سله تپوس کې خو چې اوټ چاله ورکړو نو دا خو زه خو ستا فیصله نشم کولی. بیا خو چې یو سړی تا له راشي او تا نه پوښتنه وکړي چې زه مطلب ښځې له مې طلاق ورکړی دی زه څه وکړم، نو ته به ورته وایې چې ځان له څه کوه، نو ما ته څه وایې؟ ته خو عالم یې، تا نه یو سړی د اوټ باره کې تپوس وکړي، پوښتنه وکړي، ته وله په احسنې طریقې سره جواب ورکړه. بهرحال هغه هم ځان له موضوع ده. خو مولانا صاحب د تکبر بوجه یې بوجه، او بل لار چې زما نمبر شي ته چاله ورکوي او ماله دمکیانې راکوي، نو ګورې زه د دمکیانو نه یېرېدونکی سړی نه یم.
ته خیر دی په دارالعلوم شیرګل کې زما پښتنه زما د استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عاصم عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه نه وکړه. زه ډېر یو ملنګ سړی یم خو چې کله کوږ شمه نو بیا به کوږ یم، بیا به انشاءالله چې ته ماله دمکیانې راکې دغلته نو ته به یقین وکړه ته به زما نه دغه د شیرګل په جومات کې امامت هم ونه کې. دا خبره یاد وساته ځان سره.